خو اسماء او صفاتو کې نه ګوري. دا نقطه راته چا ویلې؟ اسماء او صفاتو کې ګوري خیال کوا. بعضی به موافقي خو عمومي اسماء او صفاتو کې ابن عربي سم پریشنی ولا کوي. ابن عبد البر دا ابن عربي نه مخکري او ابن عربي چې کله په مسالک کې ردود شروع کینو مقصد د ردود ګوري ابن عبد البر راغلي ځکه چې دا مالکی دی هغه مالکی دی دا مغربي دی هغه مغربي دی. ها دا ما پلاس کې جامع بیان العلم دی. په دې جامع بیان العلم کې امام ابن عبد البر د امام مالک نه یو نقل کوي یقول الكلام في الدين اكرهه زه کلام په دین کې نه خوښم. بیا وی دا امام ابو حنیفه رحم الله نه نقل کوي دا دلته می چرته استلی دي جعفر الجعبي كلاما خبيثا الى اخره داري. حدثنا محمد بن شجاع البلخي قال سمعت حسن بن زياد قال رجل في زفر كان ينظر في كلام قال سبحان الله ما احمقك ما ادركت مشايخنا زفر وابو يوسف وابو حنيفه من جالس واخذنا عنهم بهم غير فقه والاقتداء بهم. زدا سلارشا دا امام ابو حنیفه رحم الله نه پرد اهل الكلام کې خبر نقل کوي. دا امام شافعي رحم الله نه فرد د علم الكلام کې جامع بیان العلم کې ابن عبد البر کلام نقل کوي. لاند خبراتکو دا د علم الكلام اصطلاح نه دا د متقدمینو په اصطلاح کې د معتزله د لپاره استعمالي ده. معتزله با کلام استعمالو ګوره چې معتزله او کلام استعمالونو زمونږ علما هم د خپل عقاید او د اثبات لپاره کلام استعمالو خو نوم د کلام یو تنی خو نوم به وته سنت وي. هاذا سنت الکوي سنت په مقابله د کلام کې دوه بدلیلونه وي او کلام په مقابله د سکه د سنت کې. نو زما فهم داري چې متقدمینو به لفظ د سنت تخپل علم الكلام د لپاره استعمالو او لفظ د علم الكلام به د معتزله او د علم الكلام د لپاره استعمالو. د معتزله او علم الكلام چې بچای د کاو کنه هغه ته وسه شي یو ترجمه له موږ د توشه لکه موږ نه کوا او خو دې خلا نرشي په پوهیږي اخو دې خلا نر موږ یو حدیث خو موږ ته موږ نه کوا موږ نه حدیث له او خو دې خلا نو یو کلامو چې کله به اهل سنت وي نو موږ به دې ته سنت وي او چې کله به دا کلام معتزله استعمال کو نو بیا به موږ دا موسوم کو په ک نفس معنا د علم الكلام د امام ابو حنیفه نه فکرې. امام ابو حنیفه رحم الله په دنیا کې په الحال چې کوم غټ کتاب د کم یو دی فقه الاکبر کنه یا د ابو متی د روایت یا رحمت الک په فقه الاکبر کې د اودس د چار آداب د موز د زکات او حکم او احکامات یو کو دا عقاید او احکامات عقاید دي کنه. نو چې په خپل په علم الكلام کې کتاب لیکي او ما کتاب نه کتابونه لیکي او ما ته وی چې علم الكلام او نفي تر علم الكلام ثابتي کنه پته ولګله چې سړی په خپل په یو فن کې نه کتاب لیکي او بل ته وی چې ته علم الكلام کې حصہ مالا نو داري چې ته د معتزله په علم الكلام کې حصہ وانه لي او على طریقه المتکلمین چې د غالیان متکلمینو چې هغه معتزله لري په دې کې نه حصہ مالا على طریقه اهل سنت والجماعت کې خیر دي سواله عیسی پکې علي امر نه کی په خپل پکې سالي نو یو رات خونه دي دا راغلي. سیوطي کتاب راغ زهروي کتاب لیکل لري دا ناشنا به او د سړی لري تراواله لکه طبقات الشافعيه الكبرى چې سبکی وي چې دا حربي مجسم دی او صح مجسم دی. د زکریا الانصاری په نوم باندې دوه کسان تیر شوي دي. یو زکریا الانصاری المصري القاهري الشافعي د شرح الخ د دغه شرح دا تاسو ګوره داري تراواله دار کړه تحفة القاري بشرح صحيح البخاري دا زكريا الانصاري دا شارح دا شارح دا بخاري دي دا شافعي المسلك لري اغلته د خواجه دا دغلته یو شرح کړی دا د رساله قشيري شرح ده او د رساله قشيري شرح ډېر خپل شرح راغلی ده ډېر اعلی شرح ده. دغه شانته د هغه کتاب راغلی دی نور راغلی دی خدای یو بل زكريا الانصاري دي ته انصاري د ویل کیږي ديتا منصاري. شيخ الاسلام ابي اسماعيل حربي عبد الله بن محمد بن علي بن اسامه الكسشيري الانصاري دا حربي رخه دا سلطان سلجوق زمانه سړی راغلی او د جګړې زمونږ د کابرینو د ابن فورک سره تیری شوی دی. ابن فورک قوي سړی دی په شوافیو کې. ابن فورک نوم ځان سره یا ساتيخه زمونږ یو مولا دی هغه وی ابن فورک بدعتي دی حسینی نیلوی وی ابن فورک بدعتي دی نغلته می رسائل دی نیلوی هغه کې وی ابن فورک بدعتي دی خبر هم نه رضا نه مړه چې ابن فورک څه شي راغلی
امام الاشاعره ته راواله د نیلوی د رسائل راواله هغه ته پراتی دی د نیلوی د رسائل په دیوال کې یاد وکړو ګور شي ابن فورک بدعتي راغلی ښه نه روته ده کم دی دا مجسم دی دا اسماعیل الانصاری کم دی دا دی وما يرميان به من التجسيم او هغه چې رمی کیږي اشتلی کیږي حروی په تجسیم باندې اشهر مما يرمى به الحاكم من الرفض حاکم چې پر رفض حواله وباسه حاکم چې پر رفض او په تشیع باندې کوم متهم دی د اتهام نه زیات سړی چې متهم شوی دی هغه د حروی په تجسیم باندې الکا د کتاب لیکل د ذم الکلام بهلو زمونږ یو نام نهاد محقق دی هغه د دې کتاب تصویران ورکړه یادش هغه او دا ډېر ښه کتاب دی ته کور دی د میردین جمعات ته شه په دې کې د امام ابو حنیفه ذکر کوي او امام ابو حنیفه متعلق ګنده او خراب الفاظ استعمالي رأيت رجلا قبيح الوجه او کنا ما اولیدو دیوی ابن فورک داری رابطے کے بعد ابن فورک مبتدی نے اپنے خدابت کا اعلان کرتے ہوئے حق کہا اور جو نیلوی تا تسوئے چہتے ابن فورک سپے جانے دغلت ابن فورک تفسیر پروت تے وګوره یو جلد کې راواله دغه ځای کې پروت راغلی یو جلد بس او بس بره وګوره تفسیر د ابن فورک وګوره پروت یو جلد کې یا لاندې دی یا باندې دی یو جلد کې امام الاشاعره ابن فورک نا غټ پیړ دی امام الاشاعره ابن فورک نه دې ځای کې نه دی دغه کوم ځای کې چې تا لاسي خې دغه ځای کې دغه خراشه دغه ځای کې وګوره به نه دغه نه لاندې دغه ځای کې وګوره اخوا دغه ځای کې وګوره کتاب نشه راغسته کنه سړی د سم غوسه ورولې دا و بي زمانو ولې نشه راغسته ما نه خدا تی سر د ابن فورک ته نوم ځان سره یاد ساته د تاسو ابن فورک څوک امام الاشاعره خای دي تخای دا خطول سبيان دي په دې معاملې کې چې لک پوښي د ابن فورک امام الاشاعره دي ان لوی په دې باندې رد کوي په ابن فورک باندې تاسو ابن فورک څه پیژنې دا د لوی رد کوي نه لوی خو پیژنې کنه د پنځپیرانو نیکو د پنځپیرانو نیکو رد کوي په چا باندې په خپل رسایلو کې په ابن فورک باندې ونی صدا خبره مې څه کوله حروی مجسم د کتاب لیکي ذم الکلام واهله ذم الکلام واهله کې د امام ابو حنیفه متعلق سند سره نقل کوي چې قال فلان رأيت رجلا قبيح الوجه سړی ویلو د شکل ډېر بدرنګه ته داسې ګلدانه راغلی کنه چې ستا د مخ خیستره خدای خبر چې څه بدرنګه مخ په دې نیولي امام ابو حنیفه اعتقادات امام ابو حنیفه چې یو زمونږ د بعضي جاهلان چې نه پیژني هغه وایي ذم الکلام واهله دا ذم الکلام واهله ګنده کتاب د ځان سره یا ساته د اهل تجسیم کتاب راغلی دی نو د پیرات کړی دی خو په خپل کلام کوي جنجال داری کا رده په کړی دی خونیم په خپل په کلام کې نور پوتري بل چې بیچارت کړی دی هغه ابن تیمیه دی ابن تیمیه په کلام رد کوي خو جنجال داری چې په کلام باندې رد کوي او کتابونه ټول د کلام نه ډک چې په کوم شی رد کوي نو ته خدای کلام دی ما تاسو ته ابن حزم کتاب لیکلی دی ابطال القياس او ابطال القياس کې قياس رد کړی دی په قياس باندې نو دا انصاف نه دی کنه چې ته ابطال القياس لیکي هغه پروت دی او قياس بیا رد کې په قياس باندې نو دا انصاف نه دی کنه ته چې ابن تیمیه په کلام باندې رد کې ته په خپل کلام کې د کلام مثلا نه راوړي تلبیس الجهميه درء تعارض العقل والنقل یره داسې کوم یو کتاب دی چې هغه کې علم الکلام په دغه انداز سره نه لکه څنګه چې طریقه د متکلمینو ده هر کتاب کې نو ته څنګه رد کې پدې باندې بل یو سړی په رد کړی دی هغه غزالی صاحب دی راواله سون المنطق والکلام دلته پروت راغلی دی ستړي شومه امام غزالی صاحب سیوطی په رد کړی خیر دی سیوطی په رد کړی دی خو د ادب په حدودو کې کړی دی د څه په حدودو کې هغه وایي ته د اثبات د عقایدو د پاره کلام او منطق می استعمالوه او مونږ بالکل ټیک کړی دی د اثبات د عقایدو لپاره به مونږ کلام او بخته او منطقي بخته نه استعمالو چې د سمع نه به اخوا کېږو صرف په مونږ د نکیږو بچا کې په عقل کې بیا امام غزالی صاحب هم پیرت کې خطر والا دا تفریقه بین ناشنا خبره ثابت ده امام غزالی صاحب کله امام اشعری کله نه کله دغه کوي دا غیره ده ځکه
امام اشعری د امام غزالی نه یره داسې یو سل کاله مخکې تیر شوی دی سل کاله به غزالی ته په 500 کې تیر شوی دی ابوالحسن اشعری په 100 کې وفات شوی دی 324 نو 500 یو نیم سل شو کنه دی غزالی سے په 505 کې وفات شوی دی هغه 324 کې وفات شوی دی نو 324 424 524 ها بس تقریبا 180 سال مخکې تیر شوی دی نو شامی مونږ نه تقریبا 180 سال مخکې تیر شوی دی یو مناظره شامی حواله چا ورکړه بس یو مولا صاحب را پاسې داسې د نورالعلي زه وویشتله وی دا خو د ماما کاکا کتاب دی چا کتاب بیا به راته وایم چې چا ویلي ښه نو دوی وایي من اشد الناس غلوا واسرافا طائفه من المتکلمین کفروا عوام المسلمین الکه وی متکلمین وی چې د عوام کافر دي د دې مسلې نسبت ابوالحسن اشعری ته کیږي ګوري یو ناشنا خبره کوي ښه دا خبره به راځي ځکه وی ایمان چې علی په دلیل به علی په تقلید به ایمان وانه لید د مقلد ایمان صحیح نه دی عوام ایمان اخلی تقلیدا نو دا کفار دي د دې مسلې نسبت چاته کیږي تاسو په پیم نشوي عقیده چې علی نو تقلیدا به نه علی د مقلد په صحت ایمان کې دوه قول راغلي دي ته پوره تفسیر قرطبي کړی دی چې آیا د مقلد ایمان صحیح دی که صحیح نه دی چې په عقایدو کې تقلید کې نو د ایمان صحیح دی کنه دی یو قول لري چې صحیح نه دی راغلی زمونږ خپل رائے دار چې صحیح دی صحابه ادله نه دي طلب کړي ښا زمونږ خپل رائے دار خو بعض متکلمین دی ګور لفظ د غلو او د اسراف استعمالي د بعض رائے دار چې څوک ایمان علی تقلیدا لکه کل العوام نو دا کفار راغلي دي اگر چې شامی په دې باندې رات کړي د آیات ساته ها او ابن عساکر تبین کذب المفتری د دې لپاره لیکلي دي چې اتهامات د ابوالحسن اشعری نه لر کړي دي نو دم پیرات کړي دي امام غزالی مراد کړي دي امام غزالی خو په خپل متکلم دي کنه په پوهیږي او په خپل متکلم دي نو پته ولګی چې علم الکلام دوه طریقو سره راځي یو هغه طریقه چې د معتزله طریقه ده او یو هغه طریقه چې زموږ د اهل سنت طریقه ده نو زموږ د اهل سنت طریقې ته به مونږه طریقه د معتزله نو رد چې کوم راغلی دی دا رد چې کوم راغلی دی هغه علی طریقه متکلمین المعتزله راغلی دی او اثبات چې کوم راغلی دی علی طریقه متکلمین اهل سنت راغلی دی الی اخره بیا دا ځان سره یاد ساتئ چې دا کلام ته کلام ولې وینه دی لپاره شرع قاعده دا اوله وګوره ډیر زیات ستړي شوم کلام ته کلام ځکه وي چې کله به د متکلمین کېناستل خبر به یې کوله الکلام فی الکذا وجه تسمیه ته بران الکلام فی الکذا الکلام فی الکذا نو دلته زموږ د ورخوا جمعات کې یو امام صاحب ناغه به په هر خبره کې رقم استعماله هغه د ننګرهار دا رقمو کو دا رقم چل دی نه هغه مولوی صاحب عوام مشهور کړي په رقم استاد باندې په څه باندې رقم استاد سوچ کوم توجه توجه په توجه مشهور و ځکه چې په کلام کې کثرت لفظ د توجه نو د متکلمینو په کلام کې بل لفظ د کلام د توجه یادار چې د دې علم اشرف مبحث شری کلام الله دا اعتزال او دا اهل سنت تابعی د دې مسلې نه کړه کلام الله مخلوق و غیر مخلوق مخلوق و غیر مخلوق نو چې د دې نه تابعی چې کلام الله مخلوق غیر مخلوق مخلوق غیر مخلوق نو دا ابحث المباحث اشهر المباحث ته او بهترین مبحث دي نو چې بهترین او اشهر مبحث راغلي د دې د وجه نه دي ته نوم ویل شوی د تسمیه الکل باسم الجزء چې علم الكلام وصلى الله على خير خلق